څلور خبري د انسان د بدبختی علامات دي. په دغه علاماتو کې اولنی نمبر علامت جمود العین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د بدبختی اولنی علامت جمود العین دی. جمود العین دا د دې څه مطلب دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سترګو وچواله. د انسان د سترګې وچ شي د دینه اوخ کې نه ویږي. نو د انسان د سترګو وچېدل دا د بدبختی علامت دی چې دله جړه نه ورځي. د سترګو نه اوخ کې نه ویږي. دا د انسان د بدبختی د علاماتو نه یو علامت دی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل یو څو سترګې داسې دي چې په دې باندې د جهنم ور حرام دی. په دغه سترګو کې یو هغه سترګه ده چې د کمی سترګې نه اوښ کتوی شوه، لیکن د الله د یری نه د الله د یری نه کمی سترګې وجړل. د دا جړه داسې ده چې دې په جهنم باندې حرام شو، د جهنم ور دی نشي زیزلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو هغه سترګه ده چې کومه سترګه د الله رب العزت په لاره کې د دین د حفاظت دپاره ایښه پاتې شوه، شوګیره یې وکړه، پهره یې وکړه او د ده سترګې غړېدلې پاتې شوې، نو دا سترګه به د جهنم د اور نه محفوظ وي. نو اولنی نمبر علامت د انسان د بدبختی د سترګو وچېدل چې دې نه اوښکې نه بهیږي. اوس موږ پکې ځان ګورو چې آیا زه په بدبخته خلکو کې یم او که زه په نیکبخته خلکو کې یم. نو اولنی نمبر علامت د سترګو وچوالی. که چېرې تاله د الله رب العزت په یاد باندې تاله جړه نه درځي، تا ته په خپلو ګناهونو باندې د معافی غوښتلو په وخت کې تاله جړه نه درځي، نو ته ویریږه چې هسې نه چې دا زما د بدبختۍ علامت خو نه دی. د دې وجې نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې په خپلو ګناهونو باندې وجاړئ او که چاله جړه نه ورځي نو د جړه شکل جوړ کا چې د الله در باندې رحم راشي، لیکن په خپلو ګناهونو باندې وجاړه. حسن بصری رحمت الله علیه فرمای ما چې څومره صحابه لیدلی دي، ما چې د څومره صحابو سره ملاقات کړی دی، نو ټول صحابه مې داسې لیدلی دي چې هغوی د الله مخې ته جړېدونکي وو او په خپلو ګناهونو او کوتاهو باندې به جړل او د الله نه به غوښتل. زمونږ نه د دعا پر یک ټسټ دی، نه د الله مخې ته د غوښتو پر یک ټسټ دی، نه د الله نه غواړو. معمولي غونډه کې 2 پیسې لاس له راشي جو بیا وایي مړه زه د الله نه نور څه وغواړم. زما په خیال چې ستا په ذهن کې صرف دنیا مقصود وه او نور تا ته څه څیز نه ښکاري. نو اول نمبر څیز د سترګو وچوالی چې کله دې سترګې وچې شوې او اوښکې ترې نه بهیږي نو ته په دې باندې پوه شه چې یاره زه بدبختۍ طرف ته روان یم. لہذا د جړه پر یک ټس شروع کا، د الله رب العزت مخې ته جاړه په خپلو ګناهونو باندې. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک سره راځي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ به چې کله د قبر په غاړه تېرېدو وایي دومره به یې وجړل چې ږیره مبارکه به یې د اوښکو نه لمده شوه. نو یې چا ورته ووایي چې تاسو د جنت او د جهنم د تذکرې نه دومره نه جاړئ څومره چې تاسو قبر وینئ او د قبر په لیدو باندې تاسو جړا کوئ. دا ولې؟ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل دا قبر د آخرت په منزلونو کې اولنی منزل دی چې په دې منزل کې کامیاب شوې نو مخکینی ټول منزلونو کې به کامیابې او که په دې کې ناکامه شوې نو مخکینی ټول منزلونه به دې ناکامه. دا خو د یری او د وحشت ځای دی. نو که چېرې ستا د سترګو نه اوښکې بهیږي
نو ته پوه شه چې ته په نیکبخته خلکو یې او تا ته دې مبارک شي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل دویمه نښه د بدبخته خلکو دا ده قساوة القلب. قساوة القلب، زړه به یې سخي، زړه به یې سخي، په چا باندې به رحمیږي نه، په غریب او په کمزوري سړي به ترس نه راځي، زړه به یې سخي، د الله آیاتونه به اوري، د الله د کلام آیاتونه به اوري، لیکن په زړه باندې پروا نه کیږي. حالانکه د مؤمنانو صفت الله رب العزت سوره انفال کې دا بیان کړی دی چې وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ایمان والا هغه خلق دي چې په دو کې یو څو صفات دي. یو صفت په دې خلکو کې دا دی چې کله د الله رب العزت کلام بیانېږي نو د دو ایمان کی بڑوتری کیږي، وجلت قلوبهم او د زړونه یریږي. نو کچری د الله کلام بیانېږي، یو ځای کې احادیث بیانېږي، په یو ځای کې بیان کیږي، د دین خبرې کیږي او ستا په زړه باندې اثر نه کیږي، نو ته ویریږه چې هسې نه چې زما د زړه خو سخت شوی نه دی، ته ویریږه. او کچری ستا په زړه باندې اثر کیږي، په تا باندې خبره اثر کوي، نو بیا تا ته د مبارکي ته نیکبخته سړی، ته خوش قسمته سړی. د بعضې خلکو عادت دی یاره دا خبره خو ما سل ویرې اورېدلې ده، سل ویرې دې اورېدلې ده خو عمل دې به څومره کړی دی. دویم نمبر د بدبختۍ علامت دا دی چې د انسان زړه سخت شي. بعض علما خو فرمایي چې د زړه د سخوالي نه دلته مراد کفر دی، چې انسان په کفر کې کلک شوي او اسلام طرف ته نه راځي. او بعض علما فرمایي نه دلته دا قساوت قلب نه مراد دا دی چې په ده باندې د دین خبري اثر نه کوي. به هر حال دواړه خطرناک دي. خپل ځان وګورو، ځکه د الله کلام اورم په ما کې د صحابو صفت شته که نشته؟ د صحابو صفت دا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، چې کله په دو باندې د الله کلام تلاوت کیږي نو د دو په ایمان کې بڑوتری راځي. وجلت قلوبهم، او زړونه یې ویریږي ورپیږي. نو آیا زه د الله کلام چې کله اورم زما دا کیفیت یې که نه؟ حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، کله چې به د الله کلام راواغستو، قرآن مجید به راواغستو، نو دا قرآن مجید به خپل مخې ته کو، بیا به ښکل کو او دا به وی هذا کلام ربي، بیا به سینې سره ولګو، په ژړا به شو، حتی تر دې چې دومره به یې وژړل چې بېهوشه به شو. خلکو به د قرآن مجید لرې کو، چې کله په هوش کې راغی دا ته ولې دومره ګډوډې؟ وی دا د الله کلام دی، زما د رب کلام دی، زه د دې طاقت چرته لرلی شمه چې دا کلام ولولمه؟ د الله څومره فضل دی چې خپل کلام یې موږ ته نازل کړی. آیا زموږ د قرآن سره دغه سلوک شته که نشته؟ که دې نه نو خپل سلوک ورسره برابر کا، ځکه چې ته د بدبختۍ په علاماتو کې راغلی. موږ پکې ځان ګورو چې آیا زه بدبخته یم که زه نیکبخته یم. دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د انسان په بدبختو کې یو دا خبره ده طول العمل. طول عمل وي، طول عمل څه ته وایي؟ د امیدونه به ډېر اوږدوي، امیدونه به ډېر اوږدوي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو خط داسې راښکودو او بله یې سیده کیله راښکوده اوږده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا کم اوږده کیله چې ده دا د انسان امیدونه دي، دا د انسان امیدونه دي. او دا کومه چې په منځ کې دا کیله ده نو دا مرګ دی، دا د عمر دی. د امیدونه ډېر زیات سی وایي هلکه څه کال مې 1 کروڑ روپۍ جمع کړې، دا چې بل کال لازي جو دا به 2 کروڑ، نو چې بل کال لازي نو ته به ژوندې که مړ به. هلکه جایداد مې جوړ کو، دا مې یو کور واغستو، د دې سره مې یو کنډر واغستو او دا مې سره ځمکه هم اخیستې ده، بل کال به په دې باندې مارکیټ جوړوم. دا ته چې کم مارکیټ جوړې ته به آیا دغه مارکیټ جوړولو لپاره ژوندې؟ طول العمل. زما دا پلانکې زوی چې سعودي ته لاړ شي دی به کامیاب شي، د هغه زګینه او پیسې راوړي، چې کله پیسې راوړي په هغې باندې به دا وکړم او دا وکړم. دا د انسان امیدونه دي. دلته مرګ راشي بریک ولګی، نه 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 مخکې نه شي تللی، ستا زندګي ستا په اختیار کې نه ده. طول العمل دی به اوږده اوږده امیدونه ساتي. موږ ټول ساتو که نه ساتو؟
امیدونه موږ دي که نه دي؟ نو بیا خو موږ بدبخت یو، امیدونه موږ ورې ډېر اوږده دي. یو سړی دا او یو کالونه واوړي، د 80 کالونه واوړي، او دی بیا هم په دنیا پسې نښتی دی او د دنیا په فکر کې دی، او ډېر ماشاءالله تکړه خلک هغه پکې داسې دي چې ماشاءالله د 80 کالونه بعد هم دا ګیرې خوري. ولکه ته څومره زورور یې، ولکه ستا څنګه زړه دی، ته خو زمرې چې بای په قبر کې د خپې دي ور روانې، او ته څه وې چې بای مړه ګیره پرېږده، هېڅ هم خبره نشته. یا خو چا پوهه کړی نه، یا تا د اسلام مطالعه نه ده کړې. په قبر کې به اولنۍ ملاقات چې د چا سره کېږي هغه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم دی. د جنت ټکټ، د جنت چابي دا محمد رسول الله دی، او ته روان هغه طرف ته او د جنت امیدوار چې جنت ته به ځمه، او د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو نه خلاف زندگی تیرې، او ته څه وې چې یا الله په ما رحم وکړي، د جنت مستحق مې کې، چابي دې نه ده راغېستې، نو چېرته روانې؟ نو طول العمل دریم نمبر د انسان د بدبختو علامت دا دی چې د ده امیدونه به انتهایی سیوای. نو بای دا امیدونه خپل کم کو، ځان ته لږ مر را یادو، کله ناکله قبرستان ته ورځو او ګورو چې زما هغه بابا څه شو، زه به یې د دې ګوتې نه نیولې وم او زه به یې ځان سره ګرځولم، دا هغه میله ده، دې میلې ته به زه خپل بابا راویستم، دا هغه بازار دی، دې بازار کې به زه د خپل بابا سره ګرځېدم، زما بابا به په مجلسونو کې کېناستو، ودونو او غمونو له بتلو، هر ځای کې به موجودو. نن زما هغه بابا څه شو، دنیا نه چېرته لاړو، زما هغه تکړه تره چېرته لاړو، زما هغه ماما چېرته لاړو، څنګه چې دغه خلک لاړه داسې به سبا زه د دنیا نه روان یم. لہذا د هغه آخرت دپاره عمل شروع کړو. او څلورم نمبر نښه بیان کړه د بدبخته سړي دا ده چې دی به د دنیا حریصي، د دنیا حرص به یې سیوای، کوشش به یې دی زه دا بل ته نقصان ورسوم، لیکن زه څه پیسه حاصله کړم، زه دنیا حاصله کړم. او نن سبا دا هغه دور دی صرف د پیسې دور دی، هر سړی صرف خپل غرض لټوي. که ستا سره څوک دوستی کوي صرف د خپل غرض دپاره، که ستا سره یو سړی منډه ترړوي صرف د خپل غرض دپاره، هر سړی د پیسې هغه حرص شروع دی.